جی بالکل څنګه موږ تاسو ته د وختونه لګیا یو کوریج کوو چمکني ټي وي د طرف نه هم دلته راغلی یو الیکشن کمیشن ته د اورمړو نه هم یو کینډیډیټ او چرچ شوی دی ډاکټر ایوب صاحب او کاغذونه جمع کړي دي هغې سره به خبرې کوو. جی ډاکټر صاحب څه به وایي جی کاغذونه هم جمع کړه کومې پالټۍ هم جمع کړه په څه سوچ باندې راغلی جی؟ یاره مسلم لیگ نون نه مو کاغذات جمع کړل او په دې سوچ راوتي یو چې ډېر خلکو دوکې مونږ له راکې دا به وشي هغه به وشي خو هېڅ هم چا ونه کړل. نو د دې مطلب دا ده چې خدمت له راوتي یو او هغه ذات الله په سر واحد لا شریک ته علاقې خدمت علاقې دپاره خبره ما په علاقې کې اسپتال نشته ما په علاقې کې جینکو کالج نشته ما په علاقې کې بجلی نشته ما په علاقې کې ګیس نشته دا چې کوم دا چې په مونږ کوم منتخب دغه وزیرانو او ایم پی ایګانو ایم ان ایګانو دوی اورمړ علاقې له بلکې ان 28 له هېڅ قسم څه خدمت نه ده کړې. میسج علاقې له دا ویر کوم چې تکړه شئ شانه بشانه مونږ سره ودرېږئ او د مونږ خدمت مو بالکل اویلیبل به یو درته څنګه مو چې دا کال چې د کله نه مونږ دا الیکشن ما خو بغیر الیکشنه بغیر سعودیم خدمت کړې ده او بیا به یې هم کوم او اوس که په نیمې شپې راته چا وایي اوس بیا هم که ما ته علاقې خلکو یې دا الیکشن پرېږده زه به یې پرېږدم زه به د دوی خدمت کې د شپې او د ورځې حاضر یم زه د روډ ودرېدو والا سړی یم او انشاءالله بس زه خپل علاقې له دا دغه کوم جی دا اوس زموږ سره د اورمړو سره تعلق لرونکي ډاکټر محمد ایوب صاحب چې هغه ووایي چې زه د خپلې علاقې او د خپل علاقې په اسمانمدګۍ د وجې نه راوتی یم چې نه روډ لرو نه سکول لرو نه کالج لرو زه عوامو ته دا وایم که دا حالات کول غواړئ اسپتال غواړئ سکول غواړئ روډ غواړئ اسپتالونه غواړئ صفا اوبه غواړئ وابډه صحیح کول غواړئ نو ما سپورټ کوئ ځکه چې مخکې ما ستاسو خدمت کړی بیا به هم خدمت را کوم. شاهد زمان یوسفزی چمکني ټي وي له ورکړې اجازت د الله په امان.